د تحصیلي رستم حسن آباد زه 11 د منتخب شوي عوامي نمایندګانو نه مایوسه شوي او د خپل کلي په یوازینۍ لار یې په خپله مرسته کار شروع کړی. زه 11 وایي چې موږ امینه مجاهد خان MPA توپیلنجم ته د خپل کلي د لار د جوړولو لپاره څو ځله درخواستونه او زباني ویناګانې وکړې، خو په 14 کاله کې زموږ د کلي لار باندې کار شروع نه کړی شو. په کلي کې 2.5 کوره دي او 1300 یا 1200 ووټ دی، زموږ خو نه مني، خو که ستاسو یې منستو ځکه چې زموږ د خولې لږې ډېرې سپکې دي او سپک په ورته ښکارو چې کله د ووټ ټایم شي نو بیا د اسمان بیا درانه یو اوس دې ټایم کې سپک یو. نو مهرباني وکړئ چې زموږ خواله راشي، زموږ د لار پخه کړي، فرش یې کړي، بیکړو ته وباسي، دې خوا سړک ته وباسي او که نه کړي نو موږ ډېر زیات مایوسه شوي یو. 2-4 ځله شپږ ځله چې پکې موږ هم تللي یو، زموږ دا مشران خو په سوونو ځله تللي، کار یې ولې نه دی کړی. نو موږ تاسو ته دا وایو چې به زموږ د اواز ورسوئ او را دې شي د الیکشن نه مخکې زموږ دا کار دی وکړو، که نه کو نه کوي نو بیا دې مهرباني وکړي د کلي ته د ووټ دپاره نه راځي. زموږ د ټولو کلي مشران دا دي موږ سره ولاړ دي، د هغوی نه هر یو کس نه تپوس کوي چې زموږ د کلي بیا موږ ووټ هم نه ورکوو. تکلیف زموږ دا لار چې بس په لار کې بل یو کس راپرېوته د خولې یې ماتې شوي دي، دا بل کس دغه یو خپه ماته ده، زما پکې ګوته خوږ شوې وه، دا دوی کندې کپرې دا دا یو بوچې غونته کې سر وکړي، خیر دی دا موږ نالی په حق کړه. تاسو مخکې هم راغلی هغه کندې کپرې اوس موږ ډک کړې، خو اوس هم چې کوم دی د لارې حالات نازک دي، آمد و رفت پرې نشته دی، ګاډي پرې نه ځي، موټرسایکل پرې نه ځي. تاسو لږه سروې وکړئ په دې کې مخکې ورکړئ په خپله یې ووینئ. موږ اپیل دی چې زموږ په حال باندې سره هم وکړي او دلته یې توجه ورکړي دې دغه ته. سبا د الیکشن نه مخکې چې راشي نو یو ټرالي دوه نرشک دلته واچوي، زموږ په سترګو کې خاورې واچوي او هغوی وایي چې دا کار دله کوو دا کار کوو، بیا هغې باندې هېڅ درآمد نه کېږي. نو زموږ دا حکومت ته اپیل دی چې هر څوک دی حکومت کې او موږ په دې کار باندې زر تر زره کار شروع کړي. زه 11 یو وارې بیا د امینه مجاهد خان او MPA توپیلنجم نه کلکه غوښتنه کړې چې زموږ د کلي په لار باندې د کار شروع کړی شي، کني نو پر روان عام انتخاباتو کې د بیا د حسن آباد د ولس نه د اوټ د غوښتنو لپاره نه راځي. زموږ به د حکمران جومات نه مکمل بایکاټ وي. د کیمرې ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز، مردان.